بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الرابع. خجی د دویمې مقالې د باب اول چې د نکاح متعلق دی داغي څلورم فصل دا د مہر متعلق دی. بالکل قدري د غوږ بګ دی. تاسو ته پته ده چې کله مہر نه مقرر شوی او درې کارونو کې یو کار وشي کوم سره چې مہر مؤکد کیږي، یو جما ده، یو خلوت ده، یو موت احدهما ده، نو مہر مثل بلازمیږي. او کچری یو کار مونږ شو طلاق وشي نو به متعه لازمیږي، متعه واجب وي. متعه چاته ویل کیږي؟ دا د عرف موافق ده چې خزل خاون ور کوي. معنی یو جوړه به وته ور کی، خمیس، لپټا، ملحفه، یو غټ صادر به وته ور کی لکه بورقه چې نن سبا ده. او کچری مہر مقرر شوی وي او د غدری کارونو کې یو کار وشي کوم چې مہر مؤکد کوي، نو به مہر مقرره مسمى لازمیږي. او که مقرر شوی وي او درې کارونه نه شي او طلاق ورکړي نو به نصف مہر لازمیږي، نصف مہر مقرره. قرآن نه ثابت دی. خجی کله کله دا سیم کیږي، دا من قدري کې ویلو چې مہر یو مقرر شوی او ور سره زیتی ورکی، نو به که قبل الدخول طلاق راځي کنه نو د غزيتي به کنه نصف کیږي، کوم چې مقرر دی صرف هما غبا نصف کیږي. او دا زمنګ د طرفین رائد او مفتابه ده وګورته کیږي. ماده نمبر 421. من نکح امراه ولم يسم لها مهرا او نفاه، ای باقاعده نفی کړه مہر، فلها مهر مثلها ان ودري اغادري اشیاء بیانې چې غیر سر مہر مؤکد کیږي. ان وتی الزوج یو او خلا بها خلوه صحيحه دوا او مات الزوج او ماتت هي الدري وان طلقها قبل الدخول والخلوه فلها المتعه. بيبسي دي دا متعه وجوبا، دا نور متعه چې دا مستحبه ده. قصاص ذهن کې مونږ ویلي یو صورت کې متعه واجب راغه ده. وهي قميص وخمار وملحفه هذا في عرفهم، واما في عرف نازمن فعرف کې فيعتبر عرف نازمن عرف معتبر وي چې کې خزل تصور کولې کذا في الخلاصه. وان سمى لها مهرا فلها ذلك بالوتي او الموت او الخلوه مقام سما بلازميږي. وبالطلاق قبل الوتي وما في حكمه، او كطلاق وتور کې د وتي نمخ کې او د وتي کم څوک چې د وتي په حکم کې لکه خلوت یا موت احدهما نبی بنصف المسماوي. آخری خبره چې ما وکړه وما فرض بعد العقد، عقد نفس چې فرض شي او زید یا زید شي لا يتنصف او بنصف کیږي نه، دا طرفین قول له کذا في الفصل الثاني من باب السابع من الهنديه ملخصا. هجي دا خلوت صحیحه چاته ویل کیږي؟ خلوت صحیحه خلوت ویل کیږي چې نکاح صحیح وي او خاوند خزي سرزان لشي او هیڅ قسم مانع نه شرعي او نه طبيعي او نه عقلي، هیڅ قسم مانع نه موجود. دا بخلوت صحیحه وي د وتی په حکم کې به وي. والخلوه الصحيحه دا نکاح صحیحه مزه ویل اساس ذهن کې مونږ ویلو چې نکاح فاسده کې خلوت صحیحه چې د مولي سبزاد جما په حکم کې نه. والخلوه الصحيحه ان يكون شی بدواړه فی مکان بلا مرض، یو مکان کې به مرض بچا پوری نه وي. دنه وس منی تبعی مراد ده کې لیکلي دي چې مرض د سړی کې یاد کو نو بهتره وي. سړی مرض داسې مرض چې هغه علی حرکت نه کوي نه دا وسته او کنه دومره نه به مرض نه دی پاتې شته خزي نو خزي خو خبره نشته دی باغې معنی خو څه نشته دی بس سره دوغه په کولا وولي ټول کار خو په سړی معنی دی لکه خزه بیماری شاوت نه هیڅ مشکل ورته نه ده. تاسو پیږي کنه سړی غریب معنی ارڅ کول انتشار کرا وسل دی دا خو ګران کار دی. به چې مریض یاله یادوم از خو خاصه از حساب نه تاسو کې آسان کار دی. وحيد دا معنی شرعي دی او دا فی طبيعي هم دی. ګوره خیا دي ساتي احرام او صوم او فرض دا ټول شرعي دي. احرام په حالت کې صوم نه مراد فرضي روزه ده. ولو كان زوج مجبوبا او که خاون مجبوب شي کټو
او عنینا یا خصی شیخ انتشار پکې نه کېدلو د روپۍ نو او خصیا ای شیخ مزیدارو خو په 3 کروڑ روپۍ باندې کو 100 کروڑ باندې خرڅ کړی وي 60 کروڑ باندې خرڅ کړی خصیو نو د دې بچی حسابي کې خدي سره ځان شروع دا معنی دی کنه دی نو فهي کلوتی دا د وتی په شان دی د امام صاحب قول له بده فتوا ده کله موجوب مبارکي وتجب العده فيها عدت بهر حال واجبيږي سلور سوا و درش خجی دا مهر مثل منگ نبیجنو دا چا سر با دیو زنانا کم زنانا بایی چلی دی زنانا مهر با دا غی سر مثل کو دا با دا غی مثل جوڑو و مهر مثلها یعتبرو بقوم ابیها نور تا سخفوی گئی بقوم ابیها خدا علا دا سینه چی بس خالی وی مالا می دا تر دلور پشان یا دا خورو پشان مهر ادرات مقرر شي لنا اذا استوتا سنن عمر کې به برابرې ته وړي خزې ته شکر وباسه چا وکړلې اخو ځوانه هغه له 1 روپۍ مهاري کې وسینو او جمالا تزان ته وګورو تغیر دواړه به برابرې په جمال کې ومالا مال کې هم برابرې مال نه مراد پیسې دي بل مال نه دی وای ټولې برابرې او بلدن خار کې هم برابرې اوس یو کلی باندې نه دی وای مالم د ترور می د بخار کې اوسې غیب شان مهار را کا ورکه شمړی تعالی څوک کوي بخار کې شکر وباسه چې بس څوک دی واده کې وعصرا زمانہ کې ځینې زمانو کې مهرونه کمی غربت زمانه ځینو کې مهرونه زیات یا مالداري خلک مالدار شوي وعقلا وسلی ونه وای مال پلان کې بشان مهر مقرر کړي خدای غر کا ودینا او دین مراد مونږ ویلو نیکی ده صالح والے او بکارتن خجی وای مال مغیب شان مهر مقرر کړه لکه څنګه ایسب خجی له چې مقرر کړي ورکه چې خدای غر کا ته ځان ته لګو غره ته شل سلونه تا شو ویره شو اوس چې مال مهر مقرر کړي باقی روب شان بنی ښه نو یو خدای چې باقی راونو بلی بشان مهر بوله مقرر کوو د بلی باقی بشان برحال فإن لم توجد فمن الأجانب نو که قوم ابي حنين به اجانب بس بوزلک بشاته کیږي خجی ولو اختلف الزوجان دام د قدرت ملا مسله ده مقدار مہر مثل کې اختلاف را لې ذهن کې می مونږ ویلي قدرت کې چا سره گواهانی دغه منل شي که گواهان نو مقدار کې خبره ده مہر شته مقدار کې ده نو به بګورو د مہر مثل د سړي دغه مرګرته کوي کنه خزي دغه کوي کنه چا غي کول ما غیر به اعتبار ورکو او کنه چا دغه مرګرته نه کوله مطلب مینس کیو یادم شي کنه مسله نه به مکمل مہر مثل باندې فیصله وشي د سورته میلیو داوا کی ولو اختلف الزوجان في مقدار المهر حكم مهر المثل حکم بلگی صد حکم دغه شان عبارت ده د مہر مثل والا وإن اختلف في اصل المسمى دا خو مقدار کې او اوس کې چری په مسمى کې او مقرر ده کنه ده او په مہر مثل باندې وي يجب مهر المثل وإن اختلفت ورثتهما او کدی دوړو ورثو اختلافت ده کې اختلافت ده که ورثو اختلاف وکړلو نو به اگر که په قدر مہر کی یا په دویم صورت وی اصل مسمى کی بر صورت فالقول لورثته ورثه سړي چې د مدعا علیه دي کړه نور سره غوانو د دې قول به اعتبار وي خجی خاون خزه تصور ولېګل رس اختلاف را لې خزه وې د تاسو هدیه را لېګل خاون وې چې نه د مہر نه وو نو چا قول به اعتبار د خاون قول لکه لګون کې هغه ده ناغه ته اندازه لګي سم سوچ ملي غلې ده وین اختلافا فی المبعوث الیها کچره دوړ اختلاف کو باغ مال کې کمی چې خزه ته لګلې فقال زوجه من المهر وقالت هديه فالقول له في غير المهيا للاكل قول بر سلیم وتبري خو هغه شي کې یادو چې هغه خوراک نه تیار هدا صورت باندې ویلې کوم شي چې خوراک د پاره تیار شوی هغه ورولې ګلو مہر کې نه حسابيږي غببه هدیه وی الفصل الخامس في الطلاق پنځم فصل طلاق متعلق تصبت طلاق درې اقسام دي یو رجعي دي یو باین دي باین خفيفه او بل ثلاثه باین غلیظه دي طلاق رجعي چې یو سری الفاظ باندې خزل طلاق ورکی یا درې کنایت دي باغی باندې طلاق رجعي واقع کی تصبت ایاتد دي استبرئ رحمك او انت واحده
طلاق رجی حکم داري چې عدت په دوران کې خاوند ښځې ته رجوع کولی شي مې څه پوهېږي او که عدت تیر شي بیا خو ته باین جوړېږي ورپسې باین دی باین دوه قسمه دی یو خفیفه دی بل غلیظه دی خفیفه دا دی چې یو طلاق ورکړي که نه یې الفاظو سره یا سری الفاظو سره خو شدت پکې وي یا طلاق بالمال وي یا خلا وي یا دوه ورکړي دغه شان نو د دې حکم دا دی چې نه په عدت کې رجوع کولی شي نه عدت نفس کولی شي بهر صورت کې رجوع کول غواړي نو تجدید نکاح به کوي نوی نکاح نوی مهر به مقرروي او که درې طلاق او که باین وکړو صریح رجعیو بهر صورت به باین غلیظه شو نو اوس نه تجدید نکاح نه رجوع کار ورکوي نه تجدید نکاح بلکې مخکې بچا سره نکاح کوي هغه به وتی کوي بیا به ولا طلاق ورکوي بیا به عدت تیروي همدغه شان د ده نه به عدت تیروي دا هم نه ویلي د ټولو کیسو نه پس په بې زول خاوند کې نکاح کوي کولی شي ورسره ما ته پرون چا ټلیفون وکړو یو سړي ښځې له طلاق ورکړی ټلیفون نه میسیج یې وکړ بیا بل بیګا دس چلی څنګه وایي دس چلی بس مال به مغلظه د درې طلاقې چې مغلظه یې اوس به څه کوي ما هېڅ هم نشي کولی رجوع ته کوم نه چې رجوع هم نشي کولی نو تجدید نکاح هم کار وکړي نو څه کي مریض هم نشي کولی بس خبره ختمه شوه نو څه مطلب دی چې حلاله کولی شي که نه بیا وروسته ویل حلالي به څه حسابي ملغې خپل کار دی خو بهرحال هېڅ هم نشي کولی وګورئ چاله د حلالي مشورې مه ورکوئ څه پرې نه غوښتې نه که بلانجو کې به ځان نه راولئ ځکه ګناه ده پکې نو والطلاق اما رجعي او باين او ثلاث والرجعي اما صريح واحدا كان او اثنين یو دوم سری رجی کېدلی شي که قول زوج لامرأته انت طالق دغه شان کنایم رجی کېدلی شي که قول لها اعتدي واستبرئي رحمك وانت واحده ونوى الطلاق او دي کې د طلاق نه توکي نو رجعي دي خدي دي حکم سره او حکم هذه المطلقه صحه الرجوع اليها ما دامت في العده ترسو چې عدت کی وي اما صراحه كقولي بيد رجوع بدو قسمه یو صراحه دغه کې نه اعتبار هم نشته او یو فعل سره وي صراحه لك راجعت توکي مثلا وهذه الرجعه لا تحتاج دا رجعت چې وهذه الرجعه لا تحتاج الى النيه دویم نمبر کنایي دی کنایي رجوع کومه یاد ته ده کنه چې هغه وتی کی لاس او شهوت سره ولګي و اما کنایه وهي تحتاج الى النيه كالوتي ودواعيه دي کې بنیت کوي اله رجوع کیږي ور نفسي لاس لګول شهوت سره دا رجوع نه ده ويستحب للمراجعه مریض مراجعه له مستحب ده چې گواهان قائم کی سبا له خزه انکارونه کی چې رجوع دراته نه ده کړي اي شهدا چې گواهان قائم کی له رجعت معنی خشیتنا للانکار د انکار د ویری په وجه وبودنا التهمه سبا له څوک تهمتونه لګي چې طلاق ورکړي وسه موتی کوي ولو مدت العده وتصادق على الرجوع مدت رشوله عدت ختم شو وسه پر رجوع باندې دواړو تصدیق وکړو سړی ویل ما د رجوع کړي خزي ویلا بالکل دراته کړي دا د رجوع ټیک ده یعنی عدت کې رجوع کړي دا ولو مدت العده وتصادق على الرجوع في العده دواړو دیو بل تصدیق په عدت کې د رجوع کو نه صحت رجعته ولو انکرت او که خاون ول رجوع می درته عدت کې کړي واو خزه انکار کوي هدايه مسله ده لا تسعون صحیح کیږي قول بر خزه معتبر وي بلا یمین د امام سے مسلک دی چې دي شنو کې مدالای باندې قسم نشه ادم شي کنه هذا قول الامام واما قولهما فهو ان القول قولها مع اليمين وبه يفتى القول الصواب هغه نه ویل مخکې راځي سلور سو شپږش طلاق باين اذا دغه کنه والطلاق الباين اذا كان اقل من الثلاث يعني خفيفه واراد الزوج ان يراجعها بس سيد رجوع کول شي کنه له ذلك خو څنګه رجوع وکي بعقد ومهر جديدين دواړه بنوي نوي عقد بګي نوي مهر بګدي برضا او دغه برضا به یو عدت کی بعد عدت وي ټولو کې کولې شي اگر بل خون سره کوي نو به سر بعد العدت دیکھا وغير الزوج چې دی لا ينكحها الا بعد العدت نه برسي او کچره بدري طلاق او طلاق کړل نور د پتره ولا ابان الحره بالطلقات الثلاث او الامه بالطلقتين فليس له تزويجها حتى تنكح زوجا غيره پیږي کنه بنکاح صحيح مع الدخول بمبکی گئی ثم تحصل الفرقه بواقع کی دوالو ترمنځ د سینې چې هغه سره صرف نکاح کی دخول کی اول وس نکاح تړي نه ابو هغه دوالمنس کې بعد یعنی د خزي او د
شهر ثانی ترمنځ به طلاق راځي یا به موت راځي نکاح ختميږي بالموت او الطلاق تاسو پوه شولئ يخشى قال في المحيط قال رجل كل امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي وليس بيوسري دسي ويلا كل امرأة هر خزا چزور سر نکاح وکم یا بلچا ورلا ما سر نکاح وکړه او ما اجازت ورکړه ټکم بسی ویلا تاسو لږ متوجه شئ هر خزا چزور سر نکاح وکم په ما باندې طلاق یا وی بل څوک ورلا ما سره نکاح وکي او زه اجازت ورکم نو په ما باندې طلاق نو مسله دا ده کدا نکاح د خپل وکم طلاقيږي کبل ورلا نکاح وکي او د اجازت ورکې نو هم خنو هیله به څه وي توجه جی ولې څه دا مسله ته نو ولیکلي هیله به څه هیله دا چې خپل د نکاح نه کوي بل څوک به ورلا وکي نو کبل څوک وکي او د اجازت ورکو نو به هم طلاقيږي به وای د سې دی وکي اول دل راشي دغه پلان کوي سره دغه ګل پاڼه دا تا ته په نکاح کومه کنه اوسې ګانی وای بندي کړی دي خالق چې نه کښوي دا وس به خو به زه وکم هغه نه ته پوسم نه کړی دا اوس کې غني کې نو اول بسړي له ورشي دا سره به ته وی چا ما اجازه ده دا څنګه اجازه ورکی به خو طلاق راځي کنه د ویلو څوک را نکاح کې او اجازه ورکم خو محل نشته نه نکاح غلانه ده شوی خزینه خو اجازه نه دی اخیسته نو طلاقونه به واقع شي خلا الى محل نشته به ځای بشي خبره ختم شوه به بلال شي خزي ته وای اسړي سره نکاح کوم هغه ټیک درالوي کا خو به دوباره بهم د اجازه غواړي ښه ځکه اجازه ختم شوه دی دا اوله کې وای د سینې د لیکل چې دوباره دی غواړي خو بهر حال ته وی تعالی سره نکاح کوم وای دا وی سیده بدی کې به طلاقونه راشي خو محل نشته ختم بشي خزله به ورشي پلان کې سره تعالی نکاح کوم هغه وی ما اجازه دی کا ور سره بس نکاح به وکي خبره ختمه طلاق ملاق بم نبی هله معنی پوه شو وګوره الیکشن قال في المحيط کی وی محيط کی وی قال رجل كل امراه اتزوجها او يتزوجها غيري ای بل ورسره نکاح وکي لاجل مال بار ورسره نکاح وکي او جیز او زی جائز کما فهي طالق ثلاثا قال في الحاوي فحيلته الى داد ايزوجها او ايزوجه چی د دل دی نکاح وکي فضولی بلا امرهما امر دی وتاغونی کړي فیجیزو دا به جایز کی هو دا سړی چې بس ٹھیک دا فیحنسو شرط پورا شو کنه حانس بشي قبل اجازه المرأه لا خذ به اجازت نه ور کړي خدا به څنګه حانس شي لا اله جزاین جزا به کې نه حانس بشي جزا سره یعنی اقای طلاق با رانشي نه پیږي پی ولې طلاق ناراضي لعدم الملک کنه ملک نشته به ثم تجيز المرأة به خذ اجازه ورکی فاجازتها وسوي د خذ د اجازه چې لا تعملو د سره نکاح نه کیږي صرف د خځې اجازه سره نو څه به کوي فیجددان النکاح نکاح به سره نه وکي فيجوز والنکاح به جایز شي او طلاق هم نوي اذ اليمين ان قاد على تزويج واحد ځکه یمین چې ده کنه په یو تزویج باندې وا ختم شو دوباره به بل وکي باغی باندې طلاق ناراضي تاسو پوه شولې یمین مطلب دا طلاق واقع کیدل چې د معلق کړي د په اول تزویج پوری وځه ختم شو دا دویم تزویج شو كذا في المحيط وهذه الحيلة انما يحتاج اليها وليس بدا حيله چې کوم بیان کړی ته احتیاج لري چې وجیز وی ویلی او زی جایز کما اګه دا نه ویلی تاسو ماته لږ متوجه شې د سی وی چې ما نکاح خپل وکړه نه په ما طلاق دا مسله دی نو د ذکر کړي نه بس به دي خپل حالت چاته بیان کې پوهه سړی ته غو ولې خو سره نکاح وکي او د اجازه په خلی ما نه ور کوي او ورته مہر را کې نکاح مل کړي بظالمه مہر ور کوي د نکاح ونه کړه طلاقيږي او کدی سی وای دي صورت باندې پوه شولې دریم صورت کدا سی وای کچري ما خپل نکاح وکړه باندې بدرې کړنو طلاق یې را بل څوک وکي او جیزو پکې ونه وای زی اجازه ورکم دا دی ونه وای نو مقیله دی وکي زړه څنګه دل دی نکاح وکي اولته چې وکړل بس بل چا نکاح وکړل خزي ته دی اجازه خزینه دی اجازه نه غواړي څنګه دلی نکاح وکړو د هیڅ منویل بس نکاح وشول بل ورله وکړه طلاقونه براشي خو محل نشته هغه نه پس د خزي لور شي هغه اجازه غواړي خزه به اجازه ورکی دلته اول نکاح وشول طلاق امر غلې خو محل نه وي سم نه کیږي دوباره دی بل نکاح وتړي تاسو پوه نه شولې
دا یو صورت پکې موږ زیاتی ویلو ګورې الیکشن کومه ده دا هیله چې کومه تېره شوله انما یحتاج الیه دې ته احتیاج اذا قال في حلفه بقسم کې دې ویلي واجيزه دا ویلي واما لو لم يقل واجيزه دا نه ویلي نو قال النسفي فرمای بتزوج الفضولي چې فضولي ول نکاح وکي لاجل در فارا نو خذ چې دا طلاقي کې درې طلاقه اذا الشرط تزويج الغير له ځکه شرط سو چې غیر در لپاره نکاح وکي هغه موجود شو کنه مطلقاً ولكنها لا تحرم عليه دا خزب دې سلینه نه حراميږي ولې نه حراميږي ویل طلاقها قبل دخولها في ملك الزوج وذكر خزه طلاق ملاو شو د داخله دلو د خزینه مخکې في ملك الزوج ملک زوج کې لا داخله شوی نه دا طلاق ورته ملاو شو نو طلاق حقيقي قال الديري وي انه بعد عقد الفضولي لو طلقها زوج ثلاثا لا تحرم عليه کچری طلاق ولا خاون ورکی عقد فضولي عقد وکي او خاون طلاق ورکی درې نه به حراميږي ولی نه خزه لا بنکاح کې راغلی نه دقیق اجازه نه ورکړه ولی اجازه خو نه غیسه خجي كذا هذا الا انه لا يقبل الاجازه لا يقبل الاجازه لانه صار مردودا فيأخذ الفضل الثاني اچھا جی لا يقبل دیکھنا لا يعملوا خنه دي مخک بشان خبر هل وسوي لا يقبل الاجازه دا اجازه دا به نه قبليږي د سیوا اعتبار به نه ورکو ځکه نکاح ختم شولا نو اصلینو با خزي چې دوباره اجازه ورکو نو سړي له برازي هغه به اجازه ورکې نه وی نکاح لپاره مخک ختم شوی خزي الا انه لا يقبل الاجازه اغزول اجازه د سړي چې هغه به نه قبليږي اعتبار ورلنوي ولي لانه صار مردودا ځکه خورت شلو او خزه محل نو موجود بس مکمل ختم شو دوباره چې خزي اجازه ورکو نو دا د خزي طرف ایجاب شوغه ایجاب اوس قبول لپاره به اجازه وکړ دي سړيلا فياقض الفضولي ثانيا دوم پر باقد وتري لاجله د چار لپاره د سړي لپاره خزي خور کړي فيجيز دا جائز به کی هو فعلا دا سړي به فعلا جائز کی او ظهير الدين مبارک مثلا نقل کوي ظهير الدين مسله کړي دا غ نقل کوي په خپل فتاوا کې اغوي ويندي لا حاجه في المراه الثانيه الى عقد الفضولي خپل دي نکاح کی فضولي ورل سره کوي د دې سوي تاسو متوجي شي کشریما نکاح وکړه یا لبل چا وکړه هغه طلاقي اکثر دې ته ویل چې تعالی زبلان کې سره نکاح کوم دی ویل سید را لوي کا اجازه به ولا ورکو بس طلاق را له خپل کې نه اجازه نه دی غوښته طلاق نه واقع کیږي به غیله ورله هغه اجازه ورکو نو موږ ویلو و سړی د بار دوباره سړی له بکار د دوباره اجازه توکي زه ویلو کنه ځکه چې د خزي هغه چې وشو هغه ایجاب دې سړی او ختم شوی اوس قبول بکار دی نو اوس فضولی ته ضرورت نشته ازم قصه ختم شوی دی پر نکاح غلی بغیر طلاق ختم شوی طلاقونو کوم جزاء او غم واقع شوی دا او څه نقصان هم نه دی کړی نو بس سړی د خپل ورشي نکاح دی ورسره وکي دغه د خدوی منی کړه ولا خو نه د طلاق وکړای راشي ونه رسیدلې نغوي وین دی له حاجه في المرة الثانيه دویمه برکی حاجت نشته ری علاق دل فضولی تا بلو تزوجها بنفس خپل کني کاو کی به هم نه طلاقيږي ولي اذ اليمين ان حلت بتزويج الفضولي الى جزائن يمين خو حل شو حل کلاو شو ختم شو دا تزويج الفضولي معنی فضولي چې نکاح کړي والا نو يمين ختم شو او لا الى جزائن جزام بکرانه له طلاقونه بکی رانل تاسو پیږي کنه خجی 429 چا طلاق نه واقع کیږي راته بیانې ماشوم طلاق نه واقع کیږي طلاق الصبيه ولا يقع الطلاق المجنون هم دغه شان ماتوها غنه واقع کیږي نایم غنه واقع کیږي مجنون چاته وي وتكلموا في الفاصل بين المجنون والماتوه قالوا ملان ویلدي المجنون من لا يستقيم كلامه چې کلامي صحیح نه وافعاله افعال صحیح نه الا نادرا مگر کله کله صحیح کیږي دا څوک دی مجنون او عاقل د زد دی چې کلامي صحیح او افعال صحیح ها کله کله خرابي تاسو پیږي کله فرید وخندل مريسه مجنون غډیر خرابي او کله کله چې ته صحیح راوخی ماتوه چاته وي من يختلط كلامه وافعاله دا چا کلام او افعال چې خلط ملت وي
نیم صحیح وي نیم غلط وي خدای دې غر کی فیکون ذلك غالبا اکثر غلط وي وهذا څه شو او هذا غالبا وكان تمبري خدل څنګه خجي د معین الحکام کې دي مع لسان الحکام سبا نمبر 3 24 مخکې راځي ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والنائم والمبرسم مبرسم طلاق من واقع کیږي مبرسم چاته وي چې د مرض په وجه معنی دا د سی بهوش غونته کی شو بهوده خبري شروع کی مرض के बेहोशी में बेहुदा बातें करना दगशन मغمى عليه تو چې نشي تو ته وي बेहोश شي او مدهوش هم دغه معنا ده بخلاف المكره بزور په طلاق واقع کی تاسو ثبت رغه طلاق واقع کیږي حق ورته وي چې طلاق ولي کا ویل کی لیکن اکراه په صورت کې په نطق سره طلاق واقع کیږي خو لیکل سره نو واقع کیږي ولا اکره على ان يكتب طلاق امراه بدي اكراه امراته لا تطلق والسكران فانه يصح طلاقها ويقوى طلاق الاخرس سکران چلے کنا طلاق فینو یصح طلاق طلاق واقع کیږي چې وصله نشي هم ليس مونږ ویلو دا غ نشد چی حرام څه بوجي که حلال نشي نه به حلال نشه مطلب دوی بوجي یاد شي خړلې چاغي هغه حلال ویغه بوجي نشه شوی نو به دا طلاق ملاق نه واقع کیږي ويقو طلاق الاخرس الاخرس طلاق واقع کیږي اشاره سره ولا يقو طلاق الغضبان کې اوسره غصه او دومره غصه کنا چقلی کار پریک دین دا طلاق به نو واقع کیږي موږ شامینه د دې خبر قدرت کې موږ شامینه باس کړو کې یاد مدري صورت نمبر ذکر کړیو ولا يقو طلاق الغضبان ان سره ان تغير عقله تغيرا نهائيا اخير درجه متغير شويه متوسط وي ولو قال للكاتب يسري كاتب تويل ولك خزل من طلاق وركو كغي ولك كمين لك ما سب طلاق شوكا اكتب طلاق امراتي كان يقرار بالطلاق وان لم يكتب 430 كل فرقه هي فسخ من جميع الوجوه وليس بهر فرقه شغ فسخ طلاق ني هر فرقه شغ تبي فسخي طلاق ني او بل دي زنانه عدت شروع دي عدت کې ولا بل طلاق ورکې نه واقع کی نکاح فسخ شوی دا څنګه طلاق ورکې یعنی د فسخ په صورت کې عدت په دوران کې هم نکاح نه باقی من وجهن نه باقی او طلاق په صورت کې عدت په دوران کې نکاح چې من وجهن باقی وي چې باقی وي نو کو ورپسې مزید طلاق ورکې وګورئ كل فرقه هي فسخ من جميع الوجوه لك اسلام د احد الزوجين دوله کافرانی نو نکاح فسخ شولا یا ردت د احد الزوجين مال لحوق بدار الحرب سره دین چې د حرب سره ملحق شي کفر حکم به ولګي نو نکاح فسخ شولا یا فرقت راشي بخيار البلوغ باندې یا خيار عتق باندې وسد عدت کې لا يقوى الطلاق في عدتها او هرغه فرقت هي طلاق چې هغه طلاق وي يقوى الطلاق في عدتها به عدت کې طلاق واقع کیږي خودی موږ پورا بیان کړو چې باین سره ملحقی کی کنه او سری سره باین سره یادم شي سلور سوا او یو دیرش لو طلق المريض امراته ودام د قدرت مسله د اکبر وګوري ک مریض خپل خزله طلاق ورکی رجعی باین یا دریوی او عدت کې وفات شي خزه په عدت کې د سړی وفات شي مریض نو خزه میراث لري کا فار ده فار او یو بیر روغ شي او به وفات شي به معلومیدلو چې فار نو به خزه میراث منوړي لو طلق المريض امراته رجعيا او باينا او ثلاثا ومات في عدتها ورثت وبعدها لا ولو ابانها باين اكل بمرس کی فصح او به صحیح شو فما تورثم الشبابه لم ترث قال يسري انت حرام او به انت حرام من ویلې ده که قدرت کی مونږ دې کې ضرور جوړيږي او کنيت پکې نه به کړه زهار یا د بل څه شپ کېو زهار وکړه زهار نه بل کوم شي اله کې دا بیان وکړه ګوري او به وای چې ما نه وای ته طلاق
طلاق نیت بنو پکې تصدیق به نه کیږي ځکه هلته موږ ویلي مفتا به رایې دا موږ عرف کې دا د طلاق دپاره اوس صریح ګرځېدلی دی وليس للمفتي والقاضي ان يحكم على ظاهر المذهب ظاهر مذهب باندې به فیصله نه کوي ظاهر مذهب قدري کې ذکر شوی هغه دا وکړو زما هېڅ نیت نه ونه به هېڅ هم نه دی یاد هم شي که نه نو وایي فیترک العرب به پرېږدي بل یقع الطلاق بدون نیت وهي باینه تاسو پوه شولې بس یې کوي